او دی جابر اخره کې پستر ګنا بیناو وی که نظر می لګې دی ما به تاسو ته دب شجرې زی ښودلې وي چې دلته شجره وه حضرت عمر هغه شجره بیا وواله اول یې غواله ځکه خلک به راتلل او هغې سره به د بدعاتو د شرکیاتو او نور غلط کارونه به کول چا به تضامن غوښتل چا به لوڼه غوښتلې او چا به راتلل تورې ورته اوېزاندولې چا به برکتونه چا به ځان ورپورې مږه لکه نن سبا خلک کوي که نه کوي زمونږ په علاقه کې د اتمانزو کې یو ډب دی ډب پېژنې که نه د هغې په غاړه باندې یو اونه وه صاحب هغې له به خلک راتلل او زیارت وریشه پخوا بیا ختم شو او زیارت کې به ډولکې پروت مستقل نو خلک به راتلل او چې څوک به ناجوړه شو ته به بیا شو هغه ډولکې به یې واوه څه به یې وي د ډب د غاړې لالا لال پېژنې که نه ښه شي ته ښکلي شي ته خلک لال وایي د ډب د غاړې لالا زه راغلی یم تالا چې ته مې خلاص کې د دې تبې د جنجاله ډولکې به یې واو خر بچو دا به هم د تبې نه دې خلاصه یا خو په تبه مړ دی په خپله دا ډګډېدل به هلته یو شوه وه هغې ته به یې سوری شوه وې وی دا ماشوم باندې سوری شوی دی اوس هم چې کم ماشوم مور کې پی نی که نه او کم پی وخوري نو کمزوری شي د بله وجه نی سوری مورې نشته چا پې سوری کړی دی وی دا پیرې په لاره ته یا چې د پیرې تله د هغې سوری پې راغلی دا د ښځو خپل کتاب دی په شریعت کې د دې څه ثبوت نشته د سوري موري د پیریانو سوري کم دی وی دا پیرې تللی دی یا پیرې تللی ده او سوري پې راغلی دی نو هغه ماشوم به یې بوته نو هغه اونې سوري کې بیا ومنډه پورې غاړه او بیا به یې یو څو ځله بیا وکړه بس وی دا ټیک شو دا رواجونه اوس هم خلک کوي اوس د ګورې زیارتونو له دا ټول زه چې چېرته داسې په لاره ځم پروګرام نه زیارت ته وګورم دا زمونږ دا لونډان طالبان پکې تاویږي را تاویږي هلته نه ښځې غواړي خیال دی راغی څوک یو غوټه ورکړي یو زوی به مې کېږي او څوک دوه غوټې ورکړي دوه زامن به مې کېږي او څوک درې غوټې ورکړي درې زامن به مې کېږي دا د زیارتونو سره ته نه ګورې ټوله دنیا نښتې ده په دې څیزونو او څوک پکې لا یو مې پکې لا ولیده ژبه یې رستې وه ژبه یو کاڼې لال دی او باندې مې دا څه کوي قرآن سم نه شم ویلی چې قرآن سم ووایم مې دې خوا راشه مې ډب دې کمزورې ورکړم چې زه ولې ډب ورکړم چې پیته ترې راله جوړه کړم پیتو پېژنې که نه پخوا چې به خلکو هغه پیتو کوله چې مې پیتو ترې راله جوړه کړم چې دالم ویلی شي او ظالم ویلی شي دقه مقل قوم دی بې وقوفان نو دقه رنګې به هغې زمانه کې بعضې خلکو دا لوبې کولې نو بس حضرت عمر لاړو یو جاله وله ختمومه نو بس اونه یې د ویښه وواله زه اوس ورپسې شه تبرکات ثابت دي په خپل ځای دي تبرک به آثار النبی و به آثار الصالحین ولی عمر په تبرکاتو نه پوهېد دا خو ثابت امور دي خو خلکو د هغې نه ناجایز فایده اخیستله غلطه فایده ترې خلکو اخیستله نو ځکه هغه شی لرې که د من نه شابه و دا حقه د عادت تعارض او استراب چې ما راته وختي ختم کو شابه دقه مناسبت د باب دی او مولانا اضافت دادنا ملابستنا دی اصحاب الشجره اصحاب څوک الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره شابه ها بوس په پاتې شي په شان د تمر او شعیرو لکه تمر شعیر چې پاکۍ صفا دانې ته وباسي او ګند پاتې شي او ډیران ته وغورځي نو الله به پاک وي پروا ونه ساتي هلاک به کی لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله رواه الترمذي ورپسې شاه تکړه شاه سفیان ابن عیینه مراد دی دینا معلومیږي چې ذوالحلیفه میقات او هغه وخت مقرر شوی او شابه دا جمله مې د زهري نه ده اورېدلې نو پته نشته چې ټول حدیث یاد دی که دا صرف د اشعار او د تقلید یاد دی شابه
څارو ته غاړه کې میلونه او اوښانو له په قب کې نو کتاب الحج کې خو ویلي دي که نه ورپسې شه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولې هغه وخت پته نه و دي په تمه و چې مکې ته به داخلېږي شابه که ورته پته و نو بیا پې ولې سر خری و بیا خو یو ورځ به پس بیا په خپله هم خریه ورپسې شه او دا نیم ساع یو مسکین لها او دې کې خيار دی مولانا صاحب اتفاق دا یې موربع او دې کې د درې واړو کې خيار دی ورپسې شه شاته یو ښځه ملحقه شو آواز یې ورکا سیوی یا امیر المؤمنین هلک زوجي د دې ښځې د فصاحت ته ګوره حیران بشي هلک زوجي زما خاوند وفات شو وترك الصبية جمد صبي دا ما شمان بريخ دي صغارا واړه والله ما ينزجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري لما خاون مرشو او ما شمان بچی پریخی دی والله ما ينزجون نشي خوړلې دوی نشي خوړلې سشي لرا وایا کراع سود ساروي د خپې غوخه د خپې مونږ ته سوایو په پښتو کې سوا یعنی دونو خيار ده کنه چې نور غوخه خو سکه چې د ساروي د خپې غوخه ام نشي خوړلې نشي چوپلې نشي پخولې چې وی خوري خوري نه کې وی خوري دم نشتا ولا لهم زرع فصل نشتا چې هغې نه فایده واخلي دورع غلان ستوي ذات الدرعه مراد دی ذات الزرعه مراد دی ځمکه او ګډه چیلې اسم نشتا وخشیت یریږم چې او بخری دی لره دوه بعشر کوږ مراد ته قحط سالی دا تشبیه دوه سره ورکي څنګه دوبو انسان د پاره مهلک ته قحط سالم د غرنګي مهلک دا او زلور د خفاف ابن ایماء غفاری ما وقد شهد ابي الحديبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم دغه مناسبت دباب شو چې خفاف ابن ایماء صاحب د حدیبیه دی فوقف عمر وسر ادري ولم يمد قدمه ونغي ثم قال مرحبا بنسب قريب ولی زکدام د بنو تیم الله قبیله نه بنو تیم نه وسین کې حضرت عمر او یاد نسب نه نسب دینی مراد دی الله اکبر کم نسب یا نسب جسمانی دی بدنی دی چې چانه پیدا یا نسب دینی دی انما المؤمنون اخوه څومره چې قرب وي په ایمان او په اسلام کې هغه نسب قریبي ثم انصرف راوغړي الى بعيد ظهير مضبوط ظهير پشا پیټوړي مضبوط بانا کو کان مربوطا في الدار فجعل حمل عليه غراره دو بوجه ملأهما طعاما د طعام نه ډکه کړي یو انت یو طرف تاندو بلبل تر وته حمل بينهما نفقه وثيابا ثم ناول خذل ورك بخطامه ختامه كذا بوزه واګي ورک بوزه ثم قال ذا بوزه اقتاديه ذا بفانا نشف ختم بلش حتى ياتيكم الله بخير نوم دل بیت المال کې ولي کدا بني ختم چې نور بدر غلي وي یو سړی وي امیر المؤمنین اکثر تسمانا اعطيت لها كثيرا من المال اخسر دارس قال عمر سكلت كمر دربان بورشا والله اني لا ارى ذ اسبين منظر میں پسترگو کې دی رایت پکارو منظر میں سترو کې پلار د دې جنې اورور د دې جنې قد حسره حسنا زمانا یو زمانہ کې یو قلا په دو محاصره کړي وا او بیا فتکړه او بیا سرنا اصبحنا نستفي اسهما د دوی حصے کې دی ټوله دو په دو او هغه مون په ځانونو تقسیمه ولې پلار او ترې دومره بهادرانو نو حق کېږي چې ولا مال ورکم ما شومان بچي دي سبا کوي د بیت المال ندی له مناسبه ده او حق ده چې ولا شی ورکم ورپسې